زه ورسره چې روغه وکړم میخه ده زه به سره هم لاړ شم یقین وکړئ چې په مقبره کې په ژړا شو ما ته یې وی اگر چې هغه ورور ما ته غږ نه کوي خو بیمار دی زه وایم هسې نه که داسې د هغه جنازه سبا او قبر ته یې کوز کو زما ورسره نالګي بیا څومره سړی خپی په خپلو لاسو یې روالي او په قبر کې یې کیدي او جنازه یې کوي او غږ غوږ ورته په لار کې نه کوي دا څومره د افسوس خبره ده نو په معمولی خبرو باندې رشتې کټ کول نه دي پکار دا ډېر درون څیز دی رشته پالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی رشته پالل ګورې دا نه دي چې رشته دار تا ته غږ کوي نو ته به ورته کوي دا خو رشته پالل نه دي دا خو بدله ده هغه غږ کوي جو ته کوي دا خو ته هغه له بدله ورکوي وی رشته پالونکی دا دی چې هغه ورته غږ نه کوي او ته ورته غږ کوي هغه تا ته غږ نه کوي او ته غږ کوي رشته پالل دې ته وایي اجر به دې سړي ته میلاویږي د رشتې پاللو نو رشته داري پالل دا ډېر قیمتي او درون حکم دی د الله حدیث مبارک کې راځي وی په هغې قوم باندې رحمت نه نازلیږي چې په کم قوم کې قاطع د صله رحمۍ موجود یو جماعت دی یو ټوله ده او په هغې کې یو کس داسې موجود دی چې د هغه د رشته دار سره نالګي ده نو الله د غونډ قوم باندې رحمت نه راوړي چې یو قاطع د صله رحمۍ پکې ناسي دا ډېره متعدي ګناه ده دا ډېره لویه ګناه ده خو کمې څه دی مونږ وایو دا رشته دار به ماله راځي دی وی ماله به راځي هغه وی ماله به راځي دی وی ماله به راځي هغه وی ماله به راځي نو دا خو نه کیږي حدیث مبارک کې راځي من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله چا چې عاجزي وکړله د الله د رضا دپاره الله به اوچت کی چا چې تکبر وکړو الله به یې ښکته راګزار کی یاد ساتئ علما وایي چې دوه رشته دار دی او نالګي ده دې کې دا یو وی ماله به راځي هغه بل وی ماله به راځي نو په دې کې چې کوم ړومبی روان شي او نیت ده وکړي چې دا د الله حکم دی زه یې ژوندی کومه او نن زه په خپله باندې ورځم ای به زه د هغه ته کمزوری ښکاره شم او د هغه خواله لاړ شي چې دا د الله حکم دی زه په دقې بنیاد راغلی یم او هغه ځان ګڼي غټ چې ماله به دی راځي او دی ورله ورشي علما وایي دی د ځان سره ولیکي دا تاریخ دا ټیم دی ولیکي چې زه دله تلی ومه ده وې ماله به راځي دا سړی به لا ژوندی چې الله به دقه رشته دار د ده مخې ته ذلیله کوي یو ورځ به راځي دی به ده ته ذلیله کیږي ځکه د الله حکم دی او دی وی ماله به راځي او دی وی د الله حکم دی زه وله ورځم نو معمولی خبرو باندې رشتې کټ کول نه دي پکار رشته ډېر خوږ څیز دی حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عم الرجل سنو ابیه پلار دا تره د سړي چې دی دا د پلار په مثل دی دا د پلار په مثل دی دا ډېرې خوږې رشتې دي دا معمولی خبرو باندې کټ کول نه دي پکار او دا داسې ګناه ده چې د دې اثر په کور کیږي د دې په محله کیږي د دې اثر په ټول کلي باندې کیږي د یو سړي د وجې نه په غونډ جماعت په خلقو رحمت نه راوریږي د یو کس د وجې نه په ټولو باندې رحمتونه بنوي نو پکار ده دا د الله یو عظیم حکم